سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په خپل کلي کې الحمدلله د آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر خیاط خان شیرپو لخوا د الشفا هسپتال د ډاکټرانو په تعاون سره یو ډېر لوی پری میډیکل کیمپ د هغې تابع شوې ده او نن یې دویمه ورځ ده په زرګونو مریضان چې کوم دی د هغې چیک اپ وشو زما شاته تاسو وینئ چې کوم اړخ ته وینئ ګاډي او باقاعده دوايانې پری چیک اپ او تر 1 لاک پورې چې کوم دی نو دا اپریشن هغه مشینري خو هم لګېدلې ده تاسو وینئ زموږ دا خویندې میندې دا ټول دې دغه ته راغلي دي او دغه علاج کوي ډاکټران ناست دي باقاعده چټۍ کوي بدمرغي دا ده چې موږ پښتانه پیسیز وینو نو یو خو هغې ته هغه شانته ډسپلن سره کار نه کوو دویمه اوس راسره لمزې بهي صاحب نه مې تپوس کوو نو هغه وایي چې په کوم کمره کې پیدا میلاویږي نو په هغې باندې رش شي نو ګوره دا ډاکټران چې راغلي تر کومې چې دا مریضان نه وي چک کړي تر هغې دوی ځي نه خو موږ کې هیرس هم ډېر زیات دي صبر راکې نشته د هغې په وجه باندې لږه بې صبري وشي نو خلکه چې کوم دی نو هغه وزورولی شي زما چې اوس هم دلته دا کم خلکه موجود دي دوی ته زه دا وایم چې یو مریض به هم نه پاتې کېږي تر هغې به دا ډاکټران نه ځي تر څو چې د ټولو چیک اپ نه شوي نو خیر دی چې تاسو راځئ تاسو چې کله هسپتال ته لاړ شئ ډبګري ګارډن ته لاړ شئ اسلام آباد ته لاړ شئ نو په شواروزونو باندې انتظار کوئ دلته په کلي کې ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې انتظار نه شئ کولی دا زمونږ میلمانه راغلي دي چې دې میلمنو له موږ دومره مینه ورکو چې یاره دې علاقې خلک ډېر مهذبه دي ډېر پوه دي او ډېر چې کوم دی نو د ډسپلن نه کار اخلي نو زما به دې خویندو میاندو دې وروڼو ته ټولو ته دا خواست وي او خو دوی له نن موږ مینه ورکړله نو دا یاد ساتئ دا کیمپونه دا تاسو سره وعده ده د شیرپو د حجرې لخوا چې دا کیمپونه به بار بار لګي او صرف به دا نه لګي د نورو مرضونو کیمپونه به هم لګي پرون ګرانو کتونکو آفتاب احمد خان شیرپو خپله د دې له راغلو د دې ډاکټرانو درناوي دپاره د دوی د شکریا دپاره او هغه باقاعده دلته کې مریضانو سره دې خلکو سره میلاو شو او نن چې کوم دی نو دویمه ورځ ده کمې نه دي راغلې باقاعده چې کوم دی نو ورځ تر ورځه زیاتېږي اوس هم موږ خلکو ته وایو چې داسې څوک وي چې هغه د سترګو علاج کوي دې کې خاص عام دې کې پارټي نشته دې کې سیاست نشته صرف د الله د رضا دپاره چې کوم دی په شیرپو RC کې دغه کیمپ لګېدلی دی نو زما دا خبرې چې دا خویندې میندې ټول ویني اوري نو دوی ته زه دا وایم چې یاره ما د ډېرو مشران دلته کې ناست دي القونه یې وچ شو القونه چې یاره ګوره لږه ګزاره لږ صبر څوک مه تنګوې هسې نه چې څوک تنګ شي نو په خپله باندې تاسو ته به اواز کوي د ستاسو نه نمبر چېرته ځي او نه بغیر چیک اپ په تاسو د دې ګیټ نه وځئ ضرور به تاسو چې کوم دی نو چیک کوي خو ضرورت هم د چشمو وي چشمې به در کوي خو د اپریشن وي اپریشن به درله کوي خو د دوی وي د دوی به یې او خو سترګو کې هم څه فرق وي نو هغه هم درته ښیي خپل ماشومان هم راولئ نن سبا چونکې موږ ماشومانو له موبایل یې ورکوو او اولاد خوږ ومي نو موبایل ورله ورکړو نو موبایل چې کوم دی نو په دې سر یې هم دړي دا هغې سره ډېر نظر دغه شو نو دې وخت کې دا پری میډیکل کیمپ چې کوم دی دا د وخت ډېر زیات ضرورت دی دا خو اوس رش لږ کم شو دا ځای غونډه کو بار چې کوم دی نو په سړک باندې تاسو ته لږ شانتې ښیم او بیا راځمه چې په سړک باندې څومره ګاډي ولاړ دي څومره خلک چې کوم دی نو انتظار کوي یقینا چې کوم دی نو دې کې ثواب دی خو دې کې څوک هم چاته ښه لار هم ښیي چې خواشه دې خواشه نو دا هم چې کوم دی نو یو ثواب دی دا وګوره جي دا باقاعده دا وګوره په دې موټر سایکلو باندې خلکو خپلې زنانه راوستې دي دې اړخ ته وګوره جي دا خلک راغلي رشکې ولاړې دي دا ځینې تر اوسه چې کوم دی ډکو بابا کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه راغلی دغه ځای نه راغلی تنګي تاسو شیرپو تاسو کڼېور نو ګرانو کتونکو شیرپو نه راغلی صحیح ده ګرانو کتونکو دا زه تاسو ته دغه مې درته لږ شانتې ښودله چې دا تاسو په خپله باندې سیکې او دلته کې مومن خان حاجي صاحب ناست دی هغې سره هم خبرې اترې کوو ولمزی بلا په خیر حاجي صاحب څنګه دی حاجي صاحب څنګه یې
ټیک ټاک څنګه ناستې؟ دا به د انتظار ته ناست یو ښه علاج انتظار ته او خپل وخت ته چې کله وخت راکړي نو بس هغې له به ورچو رش نه جوړو رش نه جوړو. ښه دې کیمپ ته په کوم نظر ګورې؟ دا خو دې زموږ دپاره د فایدې دی په زرګونو د لکونو روپو موږ ته پرې فایده کېږي او دا خو ډېر ښه کار دی او خدای دې دوی له همت ورکړي دا بیا ما چې څنګه د صبر خبرې وکړې په کار ده که نه چې دا مېلمانه دي زموږ بالکل ډېر ښه ډېره دا خو ډېره طبعه تسلي علمزي بجي صاحب څه وینې څه به وایې دې کیمپ ته په کوم نظر ګورې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه د آفتاب احمد خان شیرپو او د سکندر خان شیرپو شکریه ادا کوم چې هغه دا تحفه د امینه خلوص شیرپو ته راوړو او بیا د OJDCL د طرف نه دا کیمپ مقرر شوی دی هغه پرون ته ډېر ښه او ډېر زبردست دغه وکړو چې د دې نه پس په زه د یرقان د تور زړي علاج دپاره کیمپ لګوم دلته او کومه چې د زنانو د کینسر بیماری دي د هغې لپاره به یو کیمپ لګوم او یو به زه د شیرپو هسپتال REC له دغه ورکوم امبولنس ورکوم هغه امبولنس قیمت تقریبا 2 کروڑ روپۍ دی هغې کې به د مریض دپاره ټول سهولتونه موجود دي تر د اپریشنه پورې سامان به هغې کې موجود وي د دې نه علاوه دا د خیر ښېګڼې کار دی خو زه د خپلې خویندو میندو او وروڼو ته وایم چې لږ د صبر نه کار والي هر یو وایي چې زه اوس بس د ټولو مخکې شم پرون دلته 130 اپریشنونه شوي دي هغه کسان یې اوس راغوښتي وو هغوی له پټۍ کولو کړې او چشمې وله ورکړې چشمې ورته واچولې تورې او هغوی یې په دوې سره په دوا سره رخصت کړل او کامیاب اپریشن شو لینزونه لګوي چې څه کول وي هغه کوي کوم چې کرانیک وي د دې ځای د کولو نه وي د هغوی له ټیم ورکړو چې تاسو الشفا انټرنیشنل اسلام آباد ته راشئ الشفا انټرنیشنل اسلام آباد ته راشئ او ټیم یې ورله ورکړو هغوی له به هلته اپریشنونه کوي ووایه چې دا څونه ښېګړه ده موږ د خپل کور نه راشو یوه پیسه کریم نه لګي په واپسۍ کې هم کریم نه لګي او اپریشن وشي فری دا چې په هسپتال کې په لوی هسپتالونو کې اپریشن کې نو هغه دوایانې وخت دا خو پرېږده پیسونه خو پرېږده د مریض سره چې کوم 2 کسان یو کس وي 10,000 خو د هغوی په روټۍ چی لګي او دلته 1 روپۍ هم نه لګي خدای پاک دې دې هسپتال ډاکټرانو حضراتو سره کوم ټیم چې راغلی دی د چا د طرف نه دی د OJDC د طرف نه او د آفتاب احمد خان موږ شکریه ادا کوو چې داسې قسم هلې ځلې کوي موږ به دته دعا کوو دا غیر سیاسي کار دی غیر څه دغه دی احسان په چا نشته بل څه په چا نشته او ډېر زر ده چې شیرپو REC کې به 2 څیزونه مخکې نه وینا نه کوم ځکه چې بېګا مونږ ته ویلي شوي دي چې دا 2 څیزونه به مونږ دلته راوړو او دا به دلته لګو نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به هغه 2 څیزونه راشي چې هغه به دلته په دې ضلع 400 کې بل هسپتال کې نه وي او دلته موجود وي انشاءالله ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو پرون 130 اپریشنې شوي دي یقینا دا ډېره غټه خبره ده چې پرون 130 اپریشنې شوي دي او هغه کامیابۍ سره شوي لوی بلخا خلک اخوا په نظر راځي لوی دا وګورئ جي دا لوی سیستم دلته کې باقاعده انتظارګاه ده ګوره انتظارګاه کې څوک نه کیني دا زه چې د صبر خبره کومه په ځمکه په خاورو کیني خو په انتظارګاه کې نه کیني دا ولا باقاعده انتظارګاه بندوبست کړي دا میل دی هغه فیمیل دی نو دغه زمونږ خبره وي دې سره چې کوم دی نو هغه زړه ماتېږي خو خدای د دې ډاکټرانو له حوصله ورکړي او خدای د دې اجر ورکړي چې د دې باوجود هم هغه موجود دي او هغوی چې کوم دی نو هغه خپل کار چې کوم دی نو ډېر په طریقې سره کوي دا وګوره جي دې خوا د په هره کمره کې چې کوم دی نو د هسپتال عملي هم ورته باقاعده ښه ټیم ورکړی دی او جعفر شاه مومن صاحب راشه دې خوا ته هغه سره هم 2-3 خبرې به وکړو باقاعده معذوران راغلي دي هغه دي ډېر د لرې پرتو سیمو نه چې کوم دی نو د کیمپ له خلکه راغلي دي خو هلته بلخا خلکه دلته دا نو اوس خو چاته وی نو بیا دغه یاره دې غوسه ولې کوي دا ولې کوي نو دا زمونږ میلمانه دي په کار چې موږ د میلمانو خیال وساتو څومره پورې مریضان به کتل شوي جعفر شاه مومن صاحب څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیره شکریه علف خان شیرپو صاحب
مریضانو خو پرون نه تقریبا چې زما په خیال اوس ما دې کې دغه وکړ د 3000 کې دغه روان دی تعداد چې کم ټوکن دوی ایشو کړی دی د پرون نه دې خوا پورې تقریبا 1900 مریضان کتلی شوي پرون کم چې چشمې والا دوی والا اپریشن هم پکې کافي حده پورې شوي دي ما په خیال چې 100 پورې اپریشن شوي دي اوس هغې چیک اپ هم روان دی نور اپریشن هم دي ځای کې روان دي 130 ویلي شو حاجی په ټیک شو 130 ته لکه نوې نورې مو رسېدي چې کم دلته روان دي اوس نن نور مشینري لګیا ده اوس نور اپریشن هم روانې دي او چې کم دی نو کم زاړه چې دي هغې چیک اپ وشو هغې واپس لاړل کم چې پرون اپریشن شوي هغې له دوایانې دغه کړې او نور چې کم دی نوې اپریشن هم شروع دي او دغه تاسو وکتل ادب خان شیرپور صاحب چې دا کم خلک دي او مونږ خو انتظارګاه جوړه کړې وه دلته کې هم دغه هلته او خلک همغه کورسۍ وړي هلته په لارو کې ږدي مونږ ورته راځئ کښېنئ په قلار باندې او چې د چا نمبر راځي ښه مزېدار ټوکن ورکوي ښه په تسلۍ سره د ټولو به ښه چې کوم دی نو پرون تقریبا د 4-5 بجو پورې چې کوم دی ښه ښایسته کار او داسې کس پاتې نه شو موږ اخره کې اواز وکړو چې هلکه داسې څوک شته چې څوک پاتې چې د هغې چیک اپ وشي نو څوک ونه نو انشاءالله کار ښه تسلۍ سره روان دی ښه اعلی ترین او ښه دوایانې ورکوي مونږ هر چاته دا ویو که کم ځای پورې زموږ د اواز رسي دلته ښه ښکلی علاج روان دی ښه مزېدار اپریشن دې کې ما په خیال د 70000 پورې لینز به چې کم دی نو دوی به غمې لګوي او دغسې د هغې نه علاوه دوی وایي چې 1 لاک د 70000 نه ول 1 لاکه پورې مونږ په یو مریض به زمونږ خرچه کېږي او ښه اعلیترینې چشمې دوایانې نو مونږ ټولو خلکو ته دا ویو چې راشئ او د دې موقع نه پیدا واخلئ ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دغه سټاپ دی بهار علي دی دا نور ملګري دي دا د شیرپور خان د طرف نه بلکې هغه ځای کې هم خلک ناست دي ځای په ځای چې کوم دی نو هغوی د دغه مېلمنو خصمانه کوي د دغه مېلمنو د خیال ساتلو لپاره خو زه دغه مېلمنو ته سلام کوم چې د دې باوجود چې کوم دی زمونږ چونکې شعور کمې دی تعلیم کمې دی باقاعده انتظارګاهګانې جوړې شوي دي ډېر ښکلې کورسۍ ورته وړل شوي دي ښکلې بندوبست دی خو مسله څه ده په هر سړي تادي ده او پري کار دی که نه پري کار چې کوم دی نو هغه موږ هغې ته لږ په بل دغه ګورو د 1 لاک نه زیات چې کوم دی په یو اپریشن باندې خرچه راځي بالکل پري دی سبا هم چې څوک راځي بالکل راتلی شي خو ګرانو کتونکو زما به تاسو ته خواست وي چې راځئ نو چې تاسو سره ټیم چې د صبر نه کار اخلئ او ما چې څنګه شروع کې وي نو جعفر شاه مومند هغه خبره ختمه کړه چې اخره کې موږ خلکو ته اوازونه کول د دې ګیټ نه به یو قسم به چیک اپ چې کوم دی هغه نوځي نو بیا څه نو بیا راشئ ښه په دغه سره څوک غرمه راشئ څوک مازدیګر راشئ څوک سحر کې راشئ خو راشئ دې نه پیدا ترلاسه کړئ بیا د آفتاب احمد خان شیرپور سکندر حیات خان شیرپور ډېره زیاته مننه د علاقې دپاره یو دومره لوی دا پری میډیکل کیمپ ولګو او چې 1900 مریضان صرف پرون کتلی شوي دي او 1900 2000 نن کتلی شي داسې سبا وکتلی شي نو دا د کروڑانو اربو پراجیکټ ته رسي چې دا کوم دنیا اپریشن کېږي دوایانې ورکوي چیک اپ ورکوي چشمې ورکوي نو دا ډېر لوی پراجیکټ دی نو پکار دي تاسو هم پیدا ترلاسه کړئ او د صبر نه کار